چې نن بس کوم پروګرام کې کومه کټوۍ به د مستو راوړې، څومره کوچ به دې راوړي، څومره چرګ به دې روسټ کړی. نو د عمر فاروق دا اصول موږ نه اپنوو. دویم نمبر د هغه د بیډروم یا د بیډ څه شوق نه و هر ځای چې به سملاست، جبکې زموږ بیډروم نن سبا د شدت د جنت نم زیات ښایسته وي چې په هغې کې دومره قسم را لګژوریسي چې سړی وایي چې یاره شدت په جنت کې به دا څیزونه نه و. نو ستا افسر چې سملي نو هغه بیا ناوخته پاسي، او چې کله ورته پته ولګي چې نن خو لا چوټي ده نو بیا خو اډو پاسي نه، او چې نه پاسي چې را پاسي نو پته ورته ولګي چې 18 کسان ډوب شوي دي او زه ودومه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د بیډروم شوقي نه او د کپړو شوقي نه. نو چې کله هغه فلسطین چې نن زما ستا د کمزورۍ د لاسه د اسرائیل سره دی، هغه دقې عمر فاروق چې کله قبضه کاو او ابو عبیده رضی الله عنه د هغې ځای ګورنر او هغه ورته ریکویسټ وکړو چې خلیفه کپړې دې ډېرې زیاتې بیکاره دي که تبدیلي کې. هغه ورته ویل ابو عبیده دا خبره ته کې موږ له خدای عزت د اسلام د وجې نه راکړی دی، که د لباس فاخره کې موږ عزت کتل شروع کړل نو خدای به موږ ذلیله کي. نو د خپلو افسرانو سوټ ته چې ته وګورې، د هغې ټای ته چې وګورې، د هغې د بوټانو پالش ته چې وګورې، نو چې کله ستا افسر ټوله ورځ په دې غمجنې چې زما ټایي څنګه ده، زما سوټ څنګه دی، زما ګړی څنګه ده، زما بوټان څنګه دي، د هغو ټوله توجه په لباس باندې، نو بیا ډیوټي پاتې شي. نو د دې وجې نه موږ د ډیوټۍ قابل ځکه نه یو چې زموږ ټوله توجه یا خو په اوده کېدو ده، یا ټوله توجه په ډوډۍ ده، یا ټوله توجه زموږ په دې خبره ده چې موږ به دغه کوو، زموږ به لباس څنګه وي، زمونږ به روټۍ څنګه وي، او زمونږ به بیډروم څنګه وي، جبکې هغوی دا ټولې خبرې اوایډ کړې وې. نو 7/24 یا 24/7 یعنې 24 ګنټې په ډیوټۍ و، او هغه هر وخت الارم چې به ورته راته و نو نیغ به پاسېدلی و، او دا الفاظ یې ویلي و لئن نمتو بالنهار، که چېرې زه د ورځې وده شم نو ضیعت رعیتي، بیا به خپل رعیت ما ضایع کړی. نو که زمونږ افسران په دغه وخت کې وده نه وی، ځکه د دې کسانو د دې مرګ د دې د ډوبېدو وایي چې کم از کم 2 ګنټې اخیستې دي. نو په 2 ګنټې کې نن سبا ډېر کارونه کیږي، ځکه موږ د انډیا خلاف چې کوم جنګ ګټلی دی دې ټوټل 3 ګنټې ټایم اخیستی و. نو چې په 3 ګنټې کې ته رافیل تیارې تباه کولی شي، نو په 2 ګنټې کې ته خپل 18 کسانو کې 8 یا 10 کسان خو ریسکیو کولی شي که نه، خو ځکه نشي ریسکیو نه کړل چې ته وده وې. او حضرت عمر فاروق سوی لئن نمتو بالنهار، که چېرې زه د ورځې وده شم نو ضیعت رعیتي، بیا به زما رعیت تباه شي. دې وجې نه هغه خپلو ورکرانو ته یا خپلې عملې ته 3 هدایت ورکړي چې هغه موږ چېرته خپل ته نه ورکړو. نمبر 1 په لینډ کروزر کې به نه ګرځې، وی دا څه وایي ډاکټر صاحب لینډ کروزر هلته کړو، وی د هغه الفاظ دا و ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرو گے. په هغې ورځو لینډ کروزر چې دی هغه ترکی ګوړه وه، خو نن زما ستا افسران چې کله په یو لینډ کروزر کې چې د هغې قیمت په کروڑاو روپۍ په یو بازار کې د ټماټر نرخ چک کولو له ځینو په هغې کې ځي، نو کار خو بیا نشي کیدی. ځکه حضرت عمر فاروق اصول سو ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرو گے. دویمه خبره څه کوله، د خوراکونو غم به نه کوئ، چنا ہوا اٹا استعمال نہیں کرو گے. چڼکړي وړو نه به هم ډوډۍ نه خورئ. چې کله ستا افسر ناچڼه وړه خوري د هغه سره بیا د قوم غمي، خو چې کله هغه ټوس خوري د هغه ټول سوچ دیتی چې روسټ په کوم ځای میلاویږي، د هغه ټول سوچ د ډیشونو وي، او په دې کې دومره پروګرام شوی او پټواریانو دومره سامان راوړی، نو بیا ستا د عمر اصول تا فالو نه کړل، تش په چوټۍ نشي خلاصېدی. نو هغه دویمه خبره دا کړې وه. خپل قوم ته درېیمه خبره څه کړې وه چې زما سټاپ یې نو باریک لباس نہیں پهنوگے، نو زما ته به داسې جامې نه اغوندئ چې په هغې کې ته ناوې ښکارې. نو که ته ګورې نو ستا افیسرز چې په یونو په اجلاس کې شاملي، نو ته به وایږي نه دا دلهن دی یا دلحه ده. هغه په خوا کې چې د یونو کوم نمایندی چې هغه اکثر کافری، هغه غیر مسلمي، هغه چمپلې شلیدلی او د هغه جامې زړي، د هغه ټول سوچ صرف خپل کار ته او ستا ټول سوچ چې دی هغه خپل لباس ته. او بیا هغه دا ویلی و چې خپلې دروازې به نه بندوئ
د قوم سره به کمیونیکیشن جاری ساتئ. ان نن سبا په دور کې دا اډر دی چې خپل موبایل به چرته نه سایلنټ کوئ، خپل موبایل به نه بندوئ. کو زمونږ د کمیشنر نه والا تر پټواري پورې او د وزیر اعلی نه والا تر گورنر پورې او د جج نه والا د جرنیل پورې د دې ټولو موبایل آن وی او دې ته انفارمیشن په ټیم رسیدلی وی او یو هلیکاپټر په منډه راغلی وی او سو هغې ته یې څه څیزونه ایډ دپاره څیزونه ښکته راکوز کړی وی یا رسۍ یې ورته راکوزه کړی وی، نو که هېڅ نه وی شوی نو کم از کم سترګې خو به تورې شوې وې چا چې څه وکړل. نو 18 کسانو هلاکت، د 18 کسانو د سوات په پوره مرزمکن باندې ډوبېدل او د خلقو ورته کتل. دا ځکه دی چې موږ عمر نو فالو کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو اذا وسد الامر الى غیر اهله، چې کله نه اهل خلق د ملک بادشان شي نو فانتظر الساعه، نو بیا به هره ورځ قیامتي، بیا د قیامت په تمه شه. مخکې قیامتونه هم په موږ رالل، د زلزلو په صورت کې، د سیلابونو په صورت کې، د کشتۍ د ډوبېدو په صورت کې. ته سوچ وکړه چې پی ایس ایل میچي دا هلیکاپټر د هغې دپاره اویلیبل دی چې هغې له ګراونډ وچ کړي، خو چې کله 18 کسان ټوله فیملی ډوبیږي نو هلته هلیکاپټر نه دی اویلیبل، ځکه چې هلیکاپټر کو چلانے والا بھی سو رہا تھا اور ہیلیکاپٹر کا آرڈر دینے والا بھی سو رہا تھا او حضرت عمر فاروق جاگ رہے تھے. ولې د هغه سره دا غم و چې که یو بیزم دې سمړه شي نو خدای به زما نه تپوس کوي او زما ستا سره دا غم نشته چې که 18 کسان په داسې حالت کې زموږ نه مړه شي نو الله به زموږ نه تپوس کوي. دا خبره چې حضرت عمر فاروق چوټي نه کوله، حضرت عمر فاروق هر کار په خپله کاو. احنف بن قیس یو صحابي دی، هغه د یو وفد سره راغی، عمر فاروق سره ملاقات کوي. عمر فاروق پټکې ښکته یخې په منډه روان دی. دی ورته وایي خلیفه څه چل دی؟ هغه ورته وایي د بیت المال نه اوښ ورک شوی دی، راشه زما امداد وکړه، زما سره یې وګوره. هغه ورته یه سړیه څوک نوکر به دې پسې لیږلی و، ته خلیفه یې، ته دا چل ولې کوې؟ او حضرت عمر فاروق والا ډېر زبردست جواب ورکو، ایو عبدن عبد منی، په نوکرانو کې به زمانه غټ نوکر څوکي. نو کله چې د ملک وزیر اعلی، د ملک وزیر اعظم او د ملک صدر ځان د خلقو غلام او نوکر وګڼي، ایو عبدن عبد منی، ایو عبدن عبد منی، کم یو غلام به زمانه ښه غلامي. نو هر سړی به را رسېدلی. زما په خیال سوات ته ریسکي و، ریلیکس هوټلو، ریلیکس والا په خپله ریلیکس و او هغه ریلیکس ملاس و او په دغه ورځ به هیچ هم د سهار مونځ نه کړی او ټول کسان به ناوخته پاڅېدلی، ځکه چې د جمعې ورځ ده، د شپې د 1 بجې پورې ویښ وو، نو اوس ناوخته پاسو. د الله عذاب غیر چاپیر را روانو، مخکې نه اطلاعات شیو. نو دا اطلاعات چې شوي نو تاله پکار دی چې ته ریلیکس نه کنه، چې ته صرف پیسې نه لري چې ته ټینس یې، خو ستا د هوټل نوم ریلیکس دی، نو ته به خود ریلیکس یې او ته ریلیکس ځکه چې ستا سره د سزا غم نشته. حضرت عمر فاروق خپل زوی له په خپله سزا ورکړې وه او گورنر صاحب ته وی دا د خلیفه زوی دی، نو تا به سم نه وخلی، ما لی راولېږه چې زه یې ووخم. نو ځکه ورته عمر فاروق وی. ګاندي غوندې سړي وی چې د کم قوم سره عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق غوندې لیډرانی او دی بل خوا ګوري، د ده نه بېوقوفه قوم بل نشته. او بیا د سویډن ملکونو خلق وی چې وی آر فالوینګ عمریان لاز، موږ د عمر په لاز باندې دغه کوو، کار کوو، ځکه زموږ په ملک انصاف دی. نو د انصاف تقاضا دا وه چې موږ دې کسانو ته دغه رسولی وی، امداد رسولی وی. موږ ته هغه ویلي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې که ته بادر یې نو په تا کې به صبر وي. صبر زغم ته وایي چې ته به سخته برداشت کوې، د سختې دپاره به راپاسې، خو چې ته دغه پورې د هیچا نه خبر نه، ستا نه 18 کسان مري او ته د هغې نه خبر هم نه او ستا هیڅ قسم له ریسپانس هم نه ورکوې، د دې دا مطلب دی چې په تا کې دا شجاعت نشته. هغه ویلي چې زما بهترین دوست هغه دی، حضرت عمر فاروق ویلي جو مجھے اپنی غلطیاں بتائے. دې وجې نه سوره میډیا چې حکومت وخت خپلې غلطۍ ښیي، دی دشمنه نه ده، دی دوستان دي، ځکه چې تا پرون د عمر په نوم باندې چوټي کړې ده، د عمر ډې دې مناو کړی دی او داغې عمر اعلان دا دی چې میری غلطیاں جو مجھے بتائیں وہ میرا سب سے بہترین دوست ہے. نو د بهترین دوستۍ تقاضا دا ده چې کم کسان تا د ستا غلطي او ستا کمزوري ښیي، دا ستا خیرخوا دي، دا ستا بدخوا نه دي. د دې وجې نه زما ستا دپاره
د 1447 دا کال ړومبی ورځ ډیره د غم ده، ډیره د پریشانۍ ده. موږ له پکار دي چې کم دلخراش مناظر موږ په غزوه فلسطین کې په 13 کال کې لیدلی وو، کم دلخراش منظر موږ په سوات کې ردې کال په ړومبی ورځ ولیدو. موږ ټول توبه وباسو، استغفار وایو، او هغه کسان چې هغوی دا ظلم کړی دی په دې کې د هغوی څه نه څه کنټریبیوشن دی هغوی له سزا ورکو، او داسې سزا ورکو آینده دپاره د نه کرنے کا زبردست احتیاط وکړو او دا سوچ وکړو چې زمونږ د لاسه دا کار ولې وشو. حاسبو قبل ان تحاسبو، دا د حضرت عمر فاروق بل قول دی چې قیامت په ورځ د سره خدای حساب کوي نو ځان سره په خپل حساب وکړه. دا یو زنده تصویر دی. زمونږ د ایمل ولی دا خبره ډېر صحیح ده چې دا سانحه نه ده، دا قتل دی. موږ د دې قاتلان یو چې کله ته ځان قاتل محسوس کې او ځان عدالت ته مخامخ کې او په دې ځان له په خپله سزا تجویز کې او آینده نه کرنے کا عزم وکې چې زه به بیا چرته به دا کار نه کوو، او چې د چا په دې کې څه رول دی هغوی له سزا ورکې، نو یقینا چې تا د نوی کال ړومبنۍ ورځ مناو کړه. 13 کال کې موږ 2 خوشحالۍ لیدلې وې، موږ په دې کال کې د فلسطین ازادي غواړو، موږ په دې کال کې د اسرائیل ختمېده غواړو، موږ په دې کال کې د انډیا نورم کمزوري کېده غواړو، او موږ په دې کال کې د اسلام او د مسلمانانو عزت غواړو. خو حساب به کوو د عدل نه بغیر، ځکه د حضرت علی رضی الله عنه دا قول دی چې الله د عادل کافر امداد کوي او د ظالم مسلمان نه کوي. کو موږ 18 کسان نشو بچ کولی زموږ د کمزورۍ د وجې نه، نو موږ ظالمان یو. د الله امداد به موږ سره الو راځي چې موږ د ظلم په ځای باندې عدل خپل کو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.